نن سبا یو بیماری عام ده وی عالمانو کې دوه قسمونه دي یو سیاسي دي یو غیر سیاسي دي پته نشته چې دا قسمونه پکې چا جوړ کړي دي کتاب او سنت کې خو دا قسمونه نشته نه په قرآن او په حدیث کې دا قسمونه شته او دا پانه جوړوي وی دا سیاسي عالمان نه دي ښه دي پسې خبرې خیر دی او چې غیر سیاسي عالمان دي پسې خبرې ښې خفه کېږي ما د زړه سترګې کولو کې د بصارت په ځای د بصیرت دا سترګې کولو کې ته ما ته دا ووایه خو د سیاست ته عالمان وباسې نه ابوبکر صاحب وباسه د خلافت نه او د سیاست نه عمر وباسه د سیاست نه عثمان وباسه د سیاست نه علي وباسه د سیاست نه د دې بیا په سیاست کې سویمه وه چې د سیاست په کرسۍ او د اسلام په کرسۍ باندې ناست دا کومه خبره تقسیم تاسو جوړ کړی دی چې غیر سیاسي عالمانو پسې به خبرې نه کوې سیاسي عالمانو پسې به خبرې کوې وروڼو عالمان چې به عمل یې نو ګورئ هغه سیاسي او غیر سیاسي خبرې ورپسې مه کوئ ته دې د هرې پارټۍ سره تعلق ساته دا ټولې پارټۍ د مسلمانانو دي خو عالمانو پسې خبرې مه کوئ دا د سیاست یو بدترین رخ دی یو بدترین او بدتمیزي ده چې په دې سیاست کې دا بدتمیزي شروع شوې ده او دا کنځلې پکې کېږي او د پارټو لیډران کنځلې کوي او سپکه خوله خوځوي د دې سپکو خولو نه عزتمندو ځان وساتئ او دا سپکه خوله خوځول عام کس پسې نه ده ښه چې جای کې یو عالم دین پسې چې جای کې یو قائد پسې نو د دې څیز نه به ځان ساتئ چې حضرت فقیه النفس مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه هغه به فرمایل چې زه دا لوس کوم چې کوم سړی په عالم پسې خبرې کوي د ده قبر کې وګورئ د ده دا مخ به د قبلې نه اوړېدي د ده مخ قبلې ته نه پاتې کېږي او ابن عساکر رحمه الله لوی محدث تیر شوی دی هغه به فرمایل لحوم العلماء مسمومة د عالمانو غوښې زهر دي ګورئ کو دې پسې خبرې کوي نو زهر به دي او د مرګ نه مخکې به تباه برباد شي او دا به د مرګ ذریعه جوړه شي نو د عالمانو پسې د خبرې کولو د عزتمندو ځان بچ کې خوله لږه په واک کې ساته دا خولې نه یو پرتواخ جوړ کا پرغولې ولا مه ازادوه چې په عالمانو پسې د خبرې کې نو د دې دی کې د الله رب العزت د عزتمندو یره پکار ده آخرت او عاقبت خپل بالکل نه دي خرابول پکار د طالب او د عالم ګوره ډېره غټه درجه ده حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه د روایت دی فرمایي کن عالما او داسې قسم روایت د حدیث مرفوع په حکم کې چې ګوره عالم جوړ شه د ټولو نه اعلی درجه د اسلام کې او متعلما یا طالب علم جوړ شه د دې شاګرد جوړ شه او مستمعا که داسې وخت د سرنۍ ترجمه کې خامخا کښېنه علماء کرام چې په جومات کې ترجمه کې د دې نه اوره د دې بیانات اوره او که داسې نشي کېدی دوکان کې ډېر مصروف او محبا دې سره محبت کوه دې نفرت مه کوه ولا تکن خامسا فتهلک پنځم مه جوړېږه نفرت کوونکي ګرې تباه برباد بشي هلاک بشي کوم سړی چې د عالمانو سره مینه کوي دوی که په خپله عالم دي د ده په اولاد کې به لوی خلک پیدا کېږي امام بخاري رحمه الله پلار هم لوی سړی و خو د ده په شان لوی عالم نو د عالمانو سره مینه کوه مینه کوله اولاد کې ول الله پاک امام بخاري پیدا کړو حجت الاسلام امام غزالي صاحب پلار عالم نو د عالمانو سره مینه کوله په اولاد کې امام غزالي غونته شخصیت الله پاک پیدا کړو کوم سړی د عالمانو قدر کوي نو دې نه معلومیږي چې دا حلالي سړی دا دین سړی دی د ښکلي خاندان سره تعلق ساتي کراچۍ کې یو پیره شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله سره موږ سبق وایو ډېر لوی عالم د هندوستان او د پاکستان د بخاري شارح د مدني صاحب خاص شاګرد نو هغه به مازدیګر وخت کې د مدرسې په چمن کې کېناست زه یو استاد سره داسې لرې ولاړم هغه ته مې کتل دې کې د کراچۍ ډیایجي راغی د ټولې کراچۍ او ډېر په عزت او احترام مېلاو شو لاس یې د شیخ صاحب ښکل کړو او د هغه تندی یې ښکل کړو ډېر په مینه کېناسته ډېر په ادب یې خبرې وکړې شیخ صاحب ورته داسې داسې خبرې کولې موږ د لرې نه کتل او ښه اصلاح یې ونه وکړه چې پاڅېده بیا یې لاس ښکل کړو ما ته هغه استاد وایي زموږ استاد وی حلالي سره یې معلومیږي چې د ډېر اعلی خاندان سره تعلق دی معلومیږي چې د شریف پلار او د شریف مور زوی دی ځکه د عالم له دونه قدر وکړه ځکه د حضرت شیخ صاحب دونه قدر وکړو د عالمانو قدر به اصیل سړی کوي او چې بدرنګې
بناسب سپکی نو دې به د عالمانو قدر نه کوي یا ساتي د عالمانو د بې قدرۍ نه ځان وساتي د عالمانو خیال ساتئ عالم کو ځوان وي نو ده ته په معاشره کې ګورې مخکې نه ځي په لار چې روانې کو ته بوډا وې عالم به د ځان نه مخکې کوې مشري په علم د مشري په عمر صرف نه ده ګورې یا ساتي نو د عالمانو قدر به ټول کوو انشاءالله محبت به ورسره کوو مینه به ورسره کوو انشاءالله